عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی دی د ده پلار نوم مبارک دا غلام یو بادشاه سره کار کو د هغه په باغ کې مالي و یو ځلې بادشاه راغی 3 کاله ورسره ده کار وکړو بادشاه ورته ووایي چې یو انار راوړه چې ویسکم چې یو انار راوړه هغه مزیدار نو خراب و بلې راوړه مزیدار نو بلې ونې راوړه مزیدار نو بادشاه ورته وایي تا هسې 3 کاله مالیتوب وکړو په دې 3 کاله کې تا په دې ټول باغ کې دومره ونه پېژنده چې د کومې ونې میوه خوږه ده هغه وایي چې په رب مې دې قسم وي چې د دې باغ یوه میوه لا ما نه ده خوړلې ځکه چې تا نه مې یاد نه دی اخیستی نو وي زه خپلې خېټې ته حرام څنګه داخل کړم وي تا ووایي ما دې په لومبي ځل میوه راوچوګوله ما دې نه دی شوګولی بادشاه چې دا خبره اورېده حیران شو هغه سړي ته ویې ته غلام نه ته ما آزاد کړې غلام آزادول یو سړی غلام یو آزاد کړي د هغه وخت کې ډېر لویه کارنامه غلام پړی هېڅ تمنا نه وي سوا د دې نه چې زه دې آزاد شم هغه یې آزاد کړو خپله لور بادشاه ده له په نکاح کړه چې په نکاح یې کړه د هغې نه الله ده له بچی ورکړو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه او ډېر لوی محدث او د الله د دین ډېر لوی محافظ اخلاص دې ته وایي چې څومره وخت د بادشاه په باغ کې کار کړی دی په خپله تنخواه ګزاره کوي د باغ میوه قدرې هغه نه راشو کوي که کومه راغورځېدلې میوه د هغه هم نه خوري دې ته وایي اخلاص کله چې اخلاص راشي په عباداتو کې په اعمالو کې او د خېټې ته دننه حلال وردن شي بیا الله رب العالمین د انسانانو د ژبه کې د لاس او خپو کې داسې تاثیر پیدا کړي چې دې د الله نافرماني نه کوي نن ته وګوره موږ حرام او حلالو ته نه ګورو دا کشر کل چې څومره حرامیتوب طرف ته روان دی او څومره کنجرتوب طرف ته روان دی هلکان نوجوانان لا چې کوم دی د انسانیت نه پرېوتې او جینکۍ لا د بازار زینت غټه وجه دا ده مونږ چې خېټې ته ساجو خیال نه کوو زه حرام ولم که حرام حلال دي که حرام بس وروله د هغې د وجې داسې نسل را روان دی چې هغه قسم دی که مشر او کشر پېژني پلار او ورور پېژني څه زناور را روان دي ډنګر دي نه ادب پېژني نه انسانیت پېژني نه حیا او غیرت پېژني غټه وجه دا ده چې زمونږه زندګۍ کې یو په اعمالو کې اخلاص نشته او د حرام او حلال خیال نه ساتو رب العالمین دې مونږ تاسو د خپل